نو اوس دا خبره ذکر کوي چې د یو رب عبادت کوي او دقه یو ذات رابلی نو دا څه ناشنا خبره نه ده. دا ډیره پخوانی مسله ده او زړه مسله ده، تر دې چې نوح علیه السلام هم خپل قوم ته دا مسله بیان کړې وه. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، په تحقیق سره لیږلی موږ نوح علیه السلام الى قومه قوم خپل ته. نو فقال د ورته وی یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما خاص د یو الله عبادت کوئ. نو دا خو پخوانی مسله ده چې نوح علیه السلام هم بیان کړې وه. علما وایي دا نوح چې دی دا د نوح علیه السلام دی نوم و خپل، او دا عجمی لفظ دی، دا عربی لفظ نه دی، او دا د نوح علیه السلام خپل ذاتی نومو. بعضی وایي چې نه د نوح علیه السلام نوم دا نوح نو، دا د نوح علیه السلام لقب او نوح د نیاحت نه دی، او دا جړات و یو دم چونکې ډیر جړلی و، دعوت یې ورکړی و، ځکه دته نوح علیه السلام وایي. خو او وی د خپل نوم چې و هغه شاکر یا عبد الغفار یا عبد الجبار. خو علما وایي نه، راجح دا ده او مضبوطه خبره دا ده چې دا د نوح علیه السلام خپل نوم نوح علیه السلام. او علما وایي نوح علیه السلام اولنی هغه پیغمبر دی چې دی د مشرکینو د مقابلې د پاره را لیږلی شوی په مخ د ځمکه. اگر چې آدم علیه السلام د نوح علیه السلام نه مخکې راغلی و، خو د آدم علیه السلام په وخت کې شرک نه و، بت پرستی نه وه، نو آدم علیه السلام د شرک مقابله نه ده کړې. هغه پیغمبر چې د شرک مقابله یې کړې ده په مخ د ځمکه اول، هغه نوح علیه السلام. او علما وایي دا نوح علیه السلام چې و دی د آدم علیه السلام په لسم پوش کې راغلی و. علما وایي د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې دا فاصله چې وه هغه لس قرن و، لس قرن، یو قرن 100 کالی، نو مطلب 1000 کاله فاصله وه د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ. او بعض روایاتو کې راځي چې نه 826 کاله د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په مابین کې دا فاصله وه چې کله آدم علیه السلام وفات شو، نو هغې نه پس څه نیکان خلقو هغه وفات شول. د یو نوم ود و، د بل سواع و، د بل یغوس و، د بل یعوق و، د بل نصر و. دا ګورې ډېر نیکان او صالحان خلقو. نو چې کله دا وفات شو، نو بعضو خلقو د دوی تصویرونه جوړ کړل د دې نیکانو خلقو، لکه اوس د بوتانو په نوم یادیږي، سواع، یغوس، یعوق، نصر، دا د بوتانو نومونه دي که نه. نو دا اصل کې نیکان خلقو. خو چې کله دی وفات شو، نو بعضې خلقو د دوی دا تصویرونه جوړ کړل چې د هغې احوال او د عبادتونو هغه یاد به یې پې تازه کو، د هغې یاد به یې تازه کو، دا پلانکې نیک سړی و. نو بیا څه موده پس
د دغې تصویرونو نه هغې جسمونه جوړ کړل، وجودونه، شکلونه یې ترې جوړ کړل د هغې تصویرونو نه. چې کم تصویرونو د هغې په شان بوتان یې جوړ کړل هغه شکل کې. څه موده پس د هغې بوتانو عبادت شروع شو. نو اوس چې مونږ یادو یعوق، یغوس او نصر، نو دا هغه صالحان کسانو. خو چې کله د دې عبادت شروع شو او بت پرستی عامه شوله، د بوتانو عبادت شروع شو، نو رب العالمین نوح علیه السلام دنیا ته راولېږو. اول په مخ د ځمکه د شرک او د بت پرستۍ مقابله چې کړې ده هغه پیغمبر کړې ده او نوح علیه السلام کړې ده. ځکه دې وجې نه نوح علیه السلام ته آدم ثانی وی او آدم اصغر ورتم وی، رکوټ آدم علیه السلام آدم اصغر ورتم وی او آدم ثانی ورتم وی. ځکه علما وای چې کله طوفان نوح راغی نو ټول خلق هلاک شوی و، ما سیوا د هغې خلقو نه چې هغه په کشتۍ کې او هغه د نوح علیه السلام الوادو، او دا باقی خلق چې اوس څومره دی دا د نوح علیه السلام په الواد کې راغی، نو ځکه ورته آدم ثانی وایي. علما وایي نوح علیه السلام چې و د خپل قوم ته 9.5 کاله تبلیغ کړی و. 9.5 کاله د خپل قوم ته تبلیغ کړی و. دته نبوت کله میلاو شوی و د څومره عمر کې؟ علما وایي یو قول دا دی چې نوح علیه السلام ته نبوت د 50 کالو نه پس میلاو شوی و. د 50 کالو نه پس نبوت میلاو شوی. د بل قول مطابق نوح علیه السلام ته نبوت د 400 کالو نه پس میلاو شوی و. یا د 400 کالو نه پس میلاو شو یا د 40 کالو نه پس میلاو شو، او 9.5 کاله د تبلیغ کړی. نو د نوح علیه السلام ټول عمر څومره شو؟ علما وایي مشهور قول دا دی چې د نوح علیه السلام ټول عمر 14.5 کاله و. اطول الانبیاء عمرا، په انبیاو کې د ټولو نه زیات عمر هغه د نوح علیه السلام. دا په پیغمبرانو کې اوږد عمر والا پیغمبر او په مخ د ځمکه ړومبې د بت پرستۍ بیخکندي کوونکې او د شرک مقابله کوونکې دا نوح علیه السلام. نو لقد ارسلنا نوحا، په تحقیق سره لیږلی مونږ نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم تا. نوح علیه السلام صرف خپل قوم ته تلو. دا صرف د امام الانبیاء د خاتم الانبیاء خصوصیت ته چې د خپل قوم ته نو راغلی، د در قیامت پورې چې څومره او خلق راضي د هغې ټولو ته رالیږلی شوی. نو دا صرف د نبی علیه السلام خصوصیت ته. نو الى قومه خپل قوم ته راغلی. نو د قوم تصوی یا قوم اعبد الله، اے قوم خاص د یو الله عبادت وکئ، د بل چا عبادت مکوئ. دا د تمام انبیاء مشترک مسئله وه. نوی د الله عبادت وکئ. ما لکم من الہ غیره، نشته دی تاسو لره ګورئ هیڅوک معبود غیره سوا د هغه نه، بل معبود ګورئ نشته دی، دقه یو معبود دی. نو دلته ورته دعوت ورکو، دلته ورته اوس یره ورکوي چې دی دا خبره اومني. وی دا اومنئ، ګورئ که نه منله نو څه چل بی؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، زه ګورئ یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لویې نه. ګورئ نو وی منئ، که وم نه منله نو په لویه ورځ ګورئ عذاب را روان دی. نو قال الملأ من قومه، اویل غټانو د قوم ددنه،
انا لنراک فی ضلال مبین، بیشک مونږ خوینو تا لرا په گمراهی ښکاره کې، مونږ خو تا په گمراهی ښکاره کې وینو. علما وایي د انبیاو مخالفت چې په مخ د ځمکه شوی دی نو دا اول غټانو خلقو کړی دی، رئیسانو کړی دی، سردارانو کړی دی، مالدارانو کړی دی، اشرافو کړی دی، ملکانانو کړی دی، چې دی اول د پیغمبر په مخ د ځمکه د پیغمبر مخالفت دی اول کړی و. نو دی ورته وی مونږ تاوینو فی ضلال مبین، په گمراهی ښکاره کې. نو د پیغمبر عجیبه شان اوس د پیغمبر جواب ته ګوره. سړی به پیغمبر ته وایي ته ګمراه یې، پیغمبر څه جواب ورکوي؟ په دې کې هغې کسانو ته چې کم د دعوت په منصب قایم دی، علما وی لوی تعلیم دی. چې نوح علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی، څه جواب ورکوي؟ قال یا قوم لیس بی ضلالتن، ای زما قوم نشته دی په ما باندې هیڅ قسمه گمراهی، زه نه یم گمراه، زه په گمراهی نه یم، ما ته د گمراهی نسبت مه کوئ. ولکنی رسول من رب العالمین، زه ګورئ یو رسول یم د رب العالمین د طرف نه. خپل شان چې بیانی نو نسبت الله ته کوي، زه ګورئ د الله یو استازی یم، او گمراهی نسبت چې ما ته کوئ نو زه ګورئ نه یم گمراه. نو د هغې جواب نه کوي، هغې ته رټ جواب نه ورکوي، ورته وایي زه ګورئ گمراه نه یم، زه یو رسول یم د رب العالمین د طرف نه. نو دې کې لوی تعلیم دی مونږ او تاسو ته چې چاته به داسې سخت جواب نه ورکو. نه، زه د الله قرآن بیانوم، زه خو د الله حکم بیانوم، ما تا سره ذاتیات نشته دی او ما مسله په ذاتیاتو نه ده کړې، ما خو د الله حکم بیان کړی. او بلغکم رسالات ربی، زه در رسوم تاسو ته پیغامونه د رب خپل، زما خپل صدقه نشته، دا خو د رب خبرې دی او د رب پیغامونه رسوم. خو وانصح لکم، ګورئ خیرخواهي کوم ستاسو. چې کلم سړی پوه شي چې دا واعظ دا نصیحت کوونکی زما خیرخوا دی نو خبره بیا خلق ډیره په اسانه مني. چې پوه شي چې دی زما خیرخواهي لټوي او چې پوه شي چې بړاس را باندې وباسي نه، هغه ښه په خبره کې بیا کلک شي، خو زور والی. نو وانصح لکم، زه خو ګورئ خیرخواهي کوونکی م ستاسو، ستاسو د خیر لټوم. واعلم من الله ما لا تعلمون، او زه ښه پوهېږم په هغه څه باندې، او زه ډېر پوهېږم د الله د طرف نه په هغه څه باندې چې تاسو پې نه پوهېږئ. دې ځای کې ذهن ته دا خبره راځي چې پیغمبر څنګه دا دعوه کوي چې زه ډېر ښه پوهېږم؟ نو علما وایي دا حقیقت دی که نه؟ پیغمبر ته الله وهبي علم ورکړی چې هغه په امت کې چاته نه میلو. پیغمبر ته الله وحی را لیږي، نو پیغمبر علم چې هغه د امت د علم نه ډېر سیوی، نو دا خو ظاهره خبره ده. اعلم من الله ما لا تعلمون، دا خو حقیقت دی. دویم معنی دا هم ده چې د دې معنی دا نه وه چې زه پوهېږم زما علم ډېر سیوا دی. دی به د عذاب نه انکار کوي، نه را باندې په دنیا کې عذاب راځي او نه په آخرت کې. نو د دې معنی دا ده انی اعلمو، زه پوهېږم، زه پوهېږم ګورئ چې په تاسو عذاب راځي او تاسو پې نه پوهېږئ. نو د دې معنی دا ده. فرمائی لقد ارسلنا نوحا، په تحقیق سره لیږلی و مونږ نوح علیه السلام الی قومه، خپل قوم ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو ده وویل ای زما قومه خاص د یو الله عبادت کوئ. ما لکم من اله غیره، نشته دی تاسو لره هیڅوک معبود غیره سوا د الله نه. انی اخاف علیکم،
بیشک ز یریګم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا قال الملأ اوی اغی غټانو من قومه د قوم ددنا انا لنراک بیشک مونږ وینو تعالی فی ضلال مبین په گمراه ښکارا کی قال دورتوی ایا قوم اے قوم زما لیس بی نشتدے پما باندې ضلالتن حس قسم گمراہی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسولم د طرف د رب العالمین نا ابلغکم رسومتا ستا رسالات ربی حکمنا و پیغامنا درب خپل وانصح لکم خیر خواهی کو مستاسو وعالمو او ز پوهیږم د طرف د الله نه ما پاغه سبان لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ.